او ما ټولو د عوامو ته هم زما خواسته چې زموږ کوم جایز مطالبات دي په هغې کې زموږ سره ودرېږئ او ډېره مهرباني به وي او دا هړتال زموږ کامیاب کوي. سړي نه روزګار والي لکه سړي نه چې ښځه والي قسم په خدای دا یوازې رشکه نه ده د خلکو خاندانونه تباه شول. هره رشکه ده که غټه ده او که وړه ده زمونږ یو وروڼه دي موږ به یو په اتفاق راوځو بله ورځ انشاءالله. موږ د هړتال کال کړی د پیر په ورځ معمولي سي چل شوی نه چې د خان کره به ډز نه شوی میډیا به تللی چې دا چلو شو د دې غریبانانو روزګار ختم شو. دا یو 115 116 رشکې دي او را روانې دي. السلام علیکم ګرانو ملګرو، امید لرم تاسو ټول بخیر. ګرانو کتونکو یو ځلې بیا زمونږ په سوات کې او بیا خاص کر په منګوره ښار کې د غیر قانوني رشکو خلاف انتظامی اپریشن شروع کړی دی. په دې کې د کم چې د سوزکي انجن والا رشکې دي هغه رانیولی کېږي او دلته ګراسي ګراونډ ته یې راولي او په دې کې بیا ډبل سیټ یې ورته وایي چې دا کمې 200 سی سی رشکې دي په هغې کې بیا دننه دو ډبل سیټ جوړ کړی د دې ماشومانو دپاره خاص کر هغه رشکې هم رانیسي. اوس دا تقریبا په ګراسي ګراونډ کې 115 خواوشا رشکې ولاړې دي او د هغې چې څومره هم ډرایوران دي په دې ګراونډ کې خواوشا دغه ځای کې ناست دي. دې خلکو به په دې ټایم ځانه د منګوري په بازار کې مزدوري کوله. خو دا سویمه ورځ ده چې مسلسل په دې پسې رشکې نیولی کېږي او ګراسي ګراونډ ته یې رالیږي. پته نه لګي چې په دې ګراسي ګراونډ کې به د دو سره بیا څه کوي یا دا رشکې به دلته کې کریش کوي که خو دلته کې چې دا دومره رشکې ولاړې دي او دا دونه خلک بېروزګاره شوي دي دلته په دړو ناست دي دوی چې ستاسو میډیا والا نه راځي او زه په خپله هم وزګار نه وم خو د دې خلکو دې تکلیف ته چې مو کتل رالمه. اوس که دو په ناجایزه دي او که په جایزه دي دو به خپلې خبرې کوي، انتظامیه دې هم واوري او تاسو هم واورئ او خپل رای زموږ سره په کمنټس کې شیر کوي. دا یو څو ملګري زموږ سره ولاړ دي دو به خبرې کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې راته ووایه او دا راته ووایه دا کوم کاروایي چې د انتظامیې شروع کړې ده دا څه وایه دې په باره کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم اسحاق ته اتفاق رکشا ډرایور یونین نایب صدر یم. دو چې دا کومه کاروایي شروع کړي دو چې دا ډبل سیډیا دی او 660 دا اوس نه دي رخ شوي دا د 2010-11 نه سټارټ شوي دي. دو هغه وخت کې کم ځای چې اوس قانون بدلیږي دو وایي چې قانون بدل شوی دی. نو زما د غریب سره د قانون دو دی زما غریب د دې ازاله وکړي موږ دا رشکې به خپله راولو ودرو. تاسو دا سیټ وینئ به خپله دا د ماشوم د سهولت دپاره د کیمره راوړه چې د بوټي راوړه دا سیټ نه دی په کوسټر کې دو دغه کړي دي په هغې کې سیټ دی د هغه نه ولې تپوس نه کېږي. دا سیټ دی دا د ماشوم دپاره دی دا بنده وړه رشکه ده دا خو د خلکو د سهولت دپاره دی. په خدای مې د قسم اوس د بایپاس په چوک کې ولاړو پولیس لاین او 15 زنانه وې جړلې د یوې رشکې په ځای هغو 2 رشکې وکړې نو دا رش کم شو که سیوا شو او په دې سیټ دا چې لرګي که نه نو په دې به رش کم شي. دا د رش کمېدو خبره نه ده. دا د دې غریب خلاف یو پلین ناون دی په بندو کمرو کې یو څو کسان دي چې دې غریبانو د سودا سټارټ کړي ده. اوس و چې دې نه انجن کوز کوي نو دا انجن غټ دی دا انجن اوس غټ شو. زه دې خپل عوام ته وایم چې لږ سوچ وکئ د دې خلکو په حال باندې رحم وکړئ. که د دې نه انجن کوز شي نو دا رش تاسو ته کمیږي نه. که تاسو وایئ چې په دې رش کمیږي نو انجن چې کوشي رش به کم شي. داسې فضول خبرې دي په دې نه رش کمیږي نه څه بل څه کېږي. دا ښه قانوني رشکې دي حکومت والا کاغذ ورکړلی سوات پری زون دی. دا راته ووایه دلته خو سړي د 100 نه سیوا رشکې بیا راوستې هغه زوړ کار روان دی کم چې و نو اوس خو به دې کې داسې ښکاري چې ډېرې رشکې هغه وړې نشتې په 13 پیرۍ پکې نیولې وې نو اوس د دو دا کاروایي په صحیح طریقه روانه ده که دو اوس بیا په غلطه طریقه کار روان دی؟ نه جی دا ماقه پلین دی خو اوس دو پلین لږ چینج کړی دی. دو وایي چې ټول خلک راپسې یو ځای راپاسي نه په موږ کې خلل پیدا کوي جدا جدا کوي خو د دو دا پلین به چېرته هم کامیاب نه شي. زموږ رشکې هره رشکه ده که غټه ده او که وړه ده زمونږ یو وروڼه دي موږ به یو په اتفاق راوځو بله ورځ انشاءالله. موږ د هړتال کال کړی د پیر په ورځ ښه خپل پر امن احتجاج به کوو خپل د حق تپوس به کوو او زه خو د خپلو رشکو والو د زړه نه شکریا ادا کوم چې ته د یو سړي نه روزګار والي لکه سړي نه چې ښځه والي. قسم په خدای دا یوازې رشکه نه ده د خلکو خاندانونه تباه شول او لکه زه تا ته یو خبره کومه د دې سرکاري افسر به زه ومنم د ده نه دې 2 تنخواګانې کټ کړی چې دی دې په قلاره کیني د خان دی یو سړی کور والي خان به په قلاره کیني په ایمان چې بل به یې ډاریک وجلی. دا خو زه د خپلو رشکو والو ته یم سلام کوم چې دوله څنګه خدای د زړه صبر ورکړی. دلته کې بعضې خلک دا خبره کوي چې یاره په یو کاغذ باندې 100 شل رشکې چلیږي نو دا خبره زیات خلک کوي چې یاره په یو کاغذ ډېرې رشکې چلیږي نو دغه شی به څنګه رانیسي که پرس که د دې نه غیر قانوني رشکې واقعي ختم شي نو دا رش به ختم نه شي. موږ د غیر قانوني مرګتیا چېرته هم نه کوو. دو ته موږ ویلي دي چې په هر چیک پوینټ باندې ستاسو ټریفک اهلکار ولاړ دي هغوی د باقاعده طور کاغذ چیک کوي چې د چا سره کاغذ نه پارټ ټایم دی نه سي راولي دي. موږ دا چغې ووالې خو دا خبره داسې د غریب خلاف یو پلین روان دی دا داسې خبر نه چې د غلا دي. څه کوئ تاسو چې بل او د هړتال کوئ نو د هړتال کې به څه کوئ تاسو به څه کوئ مظاهرې به وکئ بیا به ځئ که څنګه؟ نه تر هغې پورې به نه ځو که شپی او که ورځي زما رشکو والا به په روډ ولاړي
موږ به خپل ستاسو د میډیا په وساتت باندې میډیا ولا نور نشته ټوله غلامه میډیا ده صرف دغه تاسو موږ وینو نور که د معمولی څه چل شوی نه چې د خان کره به ډز نه شي میډیا بدل دا چلو شو د دې غریبانو روزګار ختم شو دا 115 116 رشکی دی را روان دي د دې خلکو تاسو نشته دا نن 12مه ورځ ده چې دې غریبانو چولې به نه بلیږي او یوې میډیا ولنه دا وای خو بس په کمرو کې نستي به گاډو کې ځانه ګرځي او دا نور څوک بنګ بشنه دي لګیا د کمنټسونه چې کوي دا وس دا نیوی چې را ورسي او د پلار نیکه چې د پاتې نو په دې گاډو کې ګرځي دا غوسر دا خدا سوچ نه کوي زما مور او زما خورم په دې رشکه کې ګرځي دا سوچ د دوی سره نشته دلته را سره یو بل مرګره ولړل دی به کې څو خبري وږي خپل تعارف راته وکا دلته کې څنګه به د ګراسي ګراوند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د اتفاق رشکه یونین چیرمن ما او زموږ د رشکور سره ډیر ظلم زیاته روان دی خاص د پی ټی ای د حکومت د لاسوري دا غریبانه یې غر کړل تباہ برباد کړل ته یو کار نشو کولای رور استباغان ورکای وزیر اعلی د کې نسته سو ترغه اند سو وکړل موږ له درخواستونه ورکړي دي ارسول ورکړي ازمن کار نه کیږي نو زه دوی ته هم چې استباغان ورکای قلار شي نن د پس حکیم خان راغله دغه ترازی برامته نه کدي خلکو غریبانو ته پوسوګه غریبانو د غر کړاوري تباہ برباد دي کړو مکه په 2016 کې موږ هړتال کړو دو داخله کوئی دا غریبانان وي غیر قانوني کار کوي کنه چې کوم غیر قانوني کار وي غریب کوي دا خبره صحیح غریب سړی نه کوي غریب سړی چې په یریږي په خپل شرم یریږي کوي غټه خلک کوي هغه په شرم نه یوري او غریب سړی چې یریږي خوشه دلته دا بر مرګره ولړل ما ته بګیم ډیر خلک وي د درشکی دی اوري موږ یو رش کم نشته خدای را ته خپل تعارف راته وکبل د دې اپریشن په باره کې تاسو سو او بل داسې خبرم مطلب گردش کوي چې یاره مطلب سو ډیر سرمایه‌دار کسته او غشپک زره الکتریک رشکی راولي د غي رشکو کامیابی لپاره دا یو اپریشن شروع دی نو په دې کې څونه حقیقت ته تاسو په دې باره کې بسم الله الرحمن الرحیم زه د جنرال بس سټاند رکشا ډرایورانو صدر ممبر اتفاق رکشا ډرایور یونین او یو رکشا ډرایور شمشیر علي تاسو مخاطب یم ان شاء الله د مشرانو چې کوم د هړتال اعلان کړی د 9 فروری د ګل په ورځ زما ټول خپل رکشو ولته خواسته کا وړه رشکه د غټ رشکه ده چې ټول په دې هړتال کې شرکت وکړي او دا هړتال کامیاب کړي زما د منګوري عوامو ته ریکویسټ دی دا پبلک ترانسپورت ته زما غریب ته ډېرې تکلیفي خلکو دا یوازې غریب نه زموږ سره ټول مالدار خلک هم ډاکټران نرسز ټیچرز سکول سټوډنټ دا زموږ سره په دې رکشکو کې ځي او ما ټولو د عوامو ته هم زما خواسته چې زموږ کوم جایز مطالبات دي په هغې کې زموږ سره ودرېږئ او ډېره مهرباني به او دا هړتال زموږ کامیاب کړي